اسلامی میاشت کله هم جمادی الثانی 22 تاریخ راشي لکه نن د جمعې مبارکې ورځ هم دا 22 تاریخ د جمادی الثانی هم دی نو لازمه خبره ده چې چرته مسلمانان دی شرق او غرب کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان دي هغوی به ضرور خلیفه بلا فصل خلیفه اول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یاد کړي او د هغه یاد هم مسلمانان چند وجوهاتو په بنیاد باندې کوي چې د هغې وجوهاتو نه یو وجه دا هم ده چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره د مسلمانانو مینه محبت دی د زړه لګاو یې دی ورسره کله انسان نو د مسلمان سوچ دې طرف ته لاړ شي چې ابوبکر صدیق صاحب د دې د وجې نه د مینې وړ دی چې خپله لور عایشه بیبي نبی پاک مبارک په خدمت کې ورکړې وه د دې جهت نه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره مینه محبت پیدا شي چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخر مبارک دی کله دې د وجې نه چې خلیفه اول بلا فصل دی کله د دې د وجې نه چې نبی پاک مبارک باندې جانم قربانو مالم قربانو عزتم قربانو جاهم قربانو جلالم قربانو هر څه چې د انسان په لاس کې وي هغه هر څه ابوبکر صدیق صاحب په نبی پاک مبارک باندې قربان کړي څه د دې د وجې نه د انسان د مینې قبله وګرځېږي غرض مدا حاضرینو چې څه یو وجه دا وي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک سره خلق د محبت په بنیاد باندې په 22 جمادی الثانی باندې د دوی مبارک او ذکر خیر کوي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې نننۍ ورځ باندې د دغې دنیا نه پرده فرمایلې وه د نبي پاک صلی الله علیه وسلم چې کله دغې دنیا نه پرده وفرمایله څو ورځې پورې تاریخ طرف ته به نه ځو څو ورځې پورې د مسلمانانو دا یو سوچ و فکر جوړ شو چې نبی پاک نه بعد د خلافت په دغې لوی منصب باندې څوک فایز شي مسلمانانو اصحابه کرامو اتفاق وکړو په دې باندې چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه بعد خلیفه جوړېدل د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مستحق دی اصحابه کرامو اتفاق وکړو او اولنی خلیفه بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک خلافت سنبال کړو چې څه ژوند او څه زندگی وه هغه په تېرېدو شوه خلافت سنبال کړو خو داسې یو خلافت سنبال کړو د نبی پاک مبارک د خلافت چې کم باریکیانو باندې د مبارک ژوند تیر کړو شاید چې داسې ژوند څوک تیر نه کړی شي او بل شاید څه کې یقیني طور باندې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د زندګۍ حقیقي عکس چې دی دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارکو د دې مبارکو چې کله ژوند پوره شو نو په دې ورځ باندې د دغې دنیا نه پرده وفرمایله دا کومه یوه هستي وه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره مونږ مینه کوو عقیدت ورسره ساتو او الحمدلله ثم الحمدلله مشرانو مونږ ته دا حکم کړی دا یې مونږ له درس را کړی چې محبت یوازې نه د مبارک په محبت باندې مونږ فخر کوو چې د هستی سره زمونږه عقیدت دی او دغې هستی مبارک سره زمونږه مینه محبت دی